د خیبر پښتونخوا د نورو برخو پرنګ په ضلع مردان تحصیل رستم کې هم آل پیمري ټیچر اسوسییشن د خپلو مطالباتو په حق کې احتجاج کړی. د پیمري سکول استادانو سکولونو ته تالې لګولې او د کلاسونو اغستو نه یې بایکاټ کړی. د پیمري سکول استادان وایي چې تیر حکومت زموږ ټول مطالبات منلي، خو د هغې باوجود بیا هم زموږ مطالبات نه منلي کیږي. ګلستان که مې په وینو تازه کیږي، ګلستان که مې په وینو تازه کیږي، ښه رازغې دې هم زما په زړه کې مات شي. ملګرو، څنګه چې تاسو ته پته ده چې د افټا کوم احتجاجي درنې کال ورکړی دی، د دې په شا باندې څه پوینټس دي د حکومت نه هغه جایز مطالبات دي چې هغه حکومت نه مني. نن موږ مجبور شو په دغه احتجاج باندې. په دې کې لومړنۍ خبره هغه د اپګریډیشن ده، بله خبره د ریګولرایزیشن ده. زمونږ کوم ملګري چې 2022 کې شوي دي، په دې کې بعضې ضلعو کې ملګري هغه ریګولر شوي دي او بعضې ضلعو کې پاتې دي. نو موږ د حکومت نه دا غوښتنه کوو چې د ټیچرز کم جایز مطالبات دي شوي دي او زمونږ د حکومت نه جایز مطالبات دي، هغه مطالبات دي چې هغه په تیر حکومت کې دي منظور کړي دي. موږ وایو چې هغې باندې دی اوس په عمل کې راولي او موږ چې دی نو احتجاج بیا نه کوو، خو احتجاج په دې وجه کوو چې تیره پیره موږ په مردان کې احتجاج وکړو، دوی زموږ هغه مطالبات چې دی هغه ونه منلو، نو لحاظه اوس موږ په پېښور ته تلو باندې دي مجبوره کړي یو. او زمونږ دا مطالبات دي چې زمونږ سره کم دا نوي ملګري دي په کانټریکټ باندې چې دي پرمننټ کړي شي، او بل چې دی نو زمونږ دغه د پنشن چې دا کمې خبرې دي چې په زوړ طریقه کار باندې پنشن چې دی نو هغه وکړي شي، او بل د اپګریډیشن په حوالې سره چې حکومت کوم موږ سره وعده کړې وه چې هغه چې دی پوره کړي شي. چې دغه مطالبات موږ له منظور کړو، زموږ پرامن خلک زموږ درنې ته ضرورت نشته. هم نن د دې مطالبات ومني نو بس هم نن زموږ چې کومه درنه ختم ده، خو که پر اسکوله کې دي داسې کوي نو بیا مجبور یو په دې چې بلګ موږ خپل درنه جاري ساتو تر هغې پورې تر څو دې زموږ مطالبات احتجاج کوو. موږ غونډ خیبر پښتونخوا کې پرایمري سکولونه هغه بند شو او په دې وجه باندې چې حکومت د اپګریډیشن په حوالې سره مطلب د اعلانات کړي، نو بس هغه اعلاناتو په سلسله کې چې کمونه څه دی، نور هم څه چې کمونه خبرې دي هغه د اپګریډیشن دي او دارنګې د ریګولرایزیشن دي، د سی پی فنډ خاتمه ده، نور هم چې کمونه څه دغه دي دا مطالبات دي، جایز مطالبات دي. حکومت وخت ته پکار دی چې زمونږ د جایز مطالبات هغه پوره کړي. او موږ واقعي چې په خپلو ماشومانو ډېر خفه یو، خو مطلب دا دی چې د هغې نه پسټ اپارټ چې کمونه زمونږ کم خپل حقوق دي هغه چې کمونه موږ ته حکومت راکړي، نو موږ بیا څه کوو، بیا به ښه په مطمئن په اطمینان سره به چې کوم خپلو ماشومانو ته سبق ښیو. د افټا تحصیل رستم غړي وایي چې صوبایي حکومت تر کومې پورې زموږ مطالبات نه وي منلي، نو د احتجاجي لړۍ به دغه شان دوامداره وي. د کیمرا ټیم سره عمر خاکسار، رستم نیوز، مردان.